کتونکو الب خان شیرپوی ما موجود یم د پی ډي ایم په جلسه کې کوم دغه د پی ډي ایم جلسه کې چې کومې کرسۍ ښودې شوي دا په پړانګ سټیډیم کې چې کوم دی نو دغه جلسه منعقد کیږي دلته کې د سیکورټي پل پروف انتظام شوی دی دلته کې د پی ډي ایم ټول کارکنان چې کوم دی نو هغه موجود دي او دغه جلسه چې کومه ده د جنډو نه ناوې شوې ده چې هغې کې د قومي وطن پارټۍ جمعیت علما اسلام پاکستان مسلم لیگ نون پیپل پارټۍ او د عوامي نشنل پارټۍ د مشرانو چې کوم دی نو هغه فلیکسونه لګېدلي دي دلته کې لږ مس منیجمنټ په نظر راځي هغه شانتې متفقتیا په نظر نه راځي چې دلته کې کومه دغه جوړ شوي دي د 80 فوټ چې کوم دی نو دا اوږد سټیج جوړ شوي دي دې ټایم کې چې کوم دی 12 بجې کېدونکي دي خو لا په سټیج باندې کار روان دی ورسره چې کوم دی نو دلته کې کومې کرسۍ ښودې شوي دي د ډي جې چې کوم دی نو ښه پوره سیسټم شوی دی او خو په نن ورځ باندې د پی ټي آی جلسې چې کوم دی نو دوی پریشانه کړي دي نه چې دوی نه دي پریشانه کړي چې په یو ورځ باندې دغه 2 جلسې دلته سالاران چې کوم دی نو هغه لګیا دي او دغه باچا چې کوم دی نو دا باچا دی چې دا دلته کې د دې سالارانو چې کوم دی نو هغه مشري کوي او دلته کې سالاران چې کوم دی نو دغه سیکورټي هغوی خو هم سنبال کړي ده چې سټیج کې څه قسمه وشو نو دا سالاران به ذمهوار وي ځکه چې دا دوی ته حواله شوي دي نو د دوی خو هم خیال ساتل پکار دي نه چې هر سړی سټیج ته راځي سټیج دپاره چې کوم دی نو دغه انتظام دا بالکل بند شوی دی ورسره چې کوم دی نو دلته کې میډیا دې وخت کې را رسېدلې ده باقاعده د هر چینل چې کوم دی نو ډیسنجي راغلی ده او دلته کې پولیس چې کوم دی باقاعده د دې خپله نګراني کوي د بهر نه چې کوم دی نو پولیس راغوښتل شوي دي دا د کنډتار چې کوم دی نو دا سلسله روانه ده نن چې کوم دی په دغه کې څه خبرې کیږي نن به پی ډي ایم په 400 کې د خپل قوت مظاهره کوي په دې کې دوی کامیابیږي یا ناکامه کیږي دا به وخت ثابتوي په دې باندې به زمونږ خبرې اترې کوو دلته کې چې کومه جلسهګاه را جوړه شوې ده نو دغه جلسهګاه دوی ډکوي یا هغه خالی راځي نو دا به چې کوم دی نو تاسو ته ښودل کیږي خو دې وخت کې د جمعیت علما اسلام او د ان پی چې کوم دی کارکنان هغه ډېر سرګرم په نظر راځي دا تاسو ګورئ د دې سالارانو چې کوم دی د سورپوشیانو دغه جامې تاسو وینئ پولیس چې کوم دی په لوی مقدار کې راغلی دي بیا خو چېرې خلک زیات شي نو دا تنبان دا به لرې کېږي هغه اړخ ته هم لرې کېږي خو دې وخت کې یو غیر یقیني صورتحال دی پی ډي ایم هم هغه شانته اعتماد نشي کولی چې موږ به څومره پورې خلک راولو دا یو سوال دی نن د دغه جلسې د منیجمنټ چې کوم دی نو هغه هم پته لګي چې دلته کې هغه شانتې پته نشته دی چې کرسۍ څومره ښودل شوي دي څومره به ږدي څومره به راځي نو دلته کې هغه صورتحال په نظر نه راځي خو دلته کې دې وخت کې مقابله چې کومه دغه د جمعیت علما اسلام ده د خلکو نظر چې کوم دی په جمعیت علما اسلام دی بیا ورسره چې کوم دی نو په عوامي نشنل پارټۍ باندې دی او بیا دلته کې په قومي وطن پارټۍ باندې چې کوم دی نو ډېر زیات انحصار دی چې نن په دغه جلسه کې دوی څه کوي څومره پورې خلک چې کوم دی هغه راجمع کوي او څومره پورې خلک چې کوم دی نو هغه دغه جلسې ته راولي دې جلسې ته د ټولې پښتونخوا نظر دی ځکه چې 400 دا د عوامي نشنل پارټۍ ګړ دی دلته کې ولی باغ دی خو چونکې اسفندیار خان د بیمارۍ په وجه باندې په دغه جلسه کې هغه ګډون نشي کولی نو دلته کې د عوامي نشنل پارټۍ نه چې کوم دی ډېر زیات توقعات دي چونکې کوم کمپین چې چلیده نو په کمپین کې ملولي خان چې کوم دی کور کور ته لاړه هغه خفه خلک یې ټول رضا کړل ورسره چې کوم دی پی ډي ایم ډېر په اتفاق ولاړ دی نو دغه نه انکار نشو چې یاره دې وخت یا څه اختلاف دي یا څوک وایي چې یاره موږ به دله ووټ نه ورکوو خو دغه خبره ډېره عام ده چې یو سړی د بهر نه راځي دلته کې الیکشن کوي او دلته د دې ځای خلک چې کوم دی ناکامه کوي نو ډېر خلک چې کوم دی په دې تناظر کې ما خبره کوي چې یاره موږ ووټ چې کوم دی نو هغه دوی ته ورکو خو نن جلسې باندې نظر دی ګورو به چې جلسه کامیابیږي نه کامیابیږي دا هم تاسو سره شریکو مننه